ښکلی مثال لیکلی دی چې دا سړي ته یاد دي که نه نو زه هم چې د ښځې او د خاوند به اختلاف نه راځي چې دا یاد اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دی وی یو د باغ مالک و هغه باغ ته لاړ نو میوه خپل نوکر ته وی میوه راوشوکوه هغه چې میوه ورکړله دله یې وشوکوله ورې کړله د مالک هغه میوه خوړه نو هغه ډېره ترخه وه نو دته یو چک دوه وکړه نو هغه میوه یې خپل نوکر ته واپس کړه هغې نوکر له چې هغه میوه ورکړه نو هغې نوکر ډېره په مینه مینه خوړله نو دا مالک ترېنه تپوس کوي دا میوه ډېره ترخه نه ده دا ته ولې په مینه مینه خورې هغې مالک هغې نوکر ډېر ښکلی جواب ورکو ورته وایي کله چې م ته دې باغ ته راشي او میوه وشوکی او ماله یې راکړي ته ترې وخورې ماله یې راکړي نو هغه میوه خوږی چې ته یې راکړې ماله نو زه یې خورمه نو هره ورځ د دې لاس نه ماته خوږه میوه میلاویږي نو نن چې دا ترخه راغله نو ما وی دا د هغې لاس میوه ده چې هره ورځ ترېنه ماته خوږه میلاویږي نو نن به ترې دا ترخه هم برداشت کړم اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وی که خاوند سوچ وکړو که نه چې دا ښځه شپه ورځ زما په خدمت کې لګیا ده زما او د بچو هر ټیم سالن په ټیم تیاری جامې پاکي اسري کړي د کور چوکیداري مې کوي خیر دی که نن سالن بې ټیمه شو هره ورځ په ټیم میلاویږي هره ورځ د دې لاس نه ماته خواږه میلاویږي نو خیر دی که نن ترخه میلاو شو او یې که داسې دې ښځې سوچ وکړه چې لکه دا خاوند 24 ګنټې په بار لګیا دی حرام او حلال نه ګوري مال یې راوړي نو خیر دی که نن یوه خبره زما په طبیعت خلاف وشوله نو خیر دی زه به ناکام وکړمه زنانه وګورئ تاسو ډېر ناکام کوئ د خاوند ناشکري مه کوئ د خاوند په تاسو ډېر احسانات دي دا د هغې زنانه نه تپوس وکړه چې کمې زنانه له خاوند طلاق ورکړي هغې نه تپوس وکوئ خاوند څه شی دی د هغې بیا کور یې نه که نه چې خاوند یې دی نو کور شته جایداد شته بجلی شته خوراک شته جامه شته پیزار شته او چې طلاق راغی بیا به دا هیڅ نه وي نو بیا ښځې ته احساس وشي چې خاوند نه خو ماته ډېر څه میلاوېدل نبی علیه السلام فرمایي ما په دوزخ کې زنانه ډېرې ولیدلې په دوزخ کې مې زنانه ډېرې ولیدلې په جنت کې مې هم ډېرې ولیدلې نو په جنت او دوزخ کې خو به ځکه ډېرې که نه په دې جنت کې چې دا ښځې هسې د نارینهو نه ډېرې دي نو خامخا بلته ډېرې خو وایي په دوزخ کې مې ډېرې ولیدلې نو وایي ما تپوس وکړو چې یاره د دې څه عمل دی چې دا په دې دوزخ کې ډېرې دي ما ته جواب میلاو شو فیکفرن العشیر دا نه چې دې منځونه نه دي کړي دا نه چې روجي نه دي نیولي دا نه چې زکاتونه یې نه دي ورکړي فیکفرن العشیر وی دا د خاوندانو نافرمانی کوي ناشکري کوي ناشکري یکفرن العشیر د خاوند ناشکري کوي ناشکري نبی علیه السلام ډېره موده مخکې یوه خبره کړې ده نن سړی هغې ته وګوري نو بلکل د معاشرې برابر نبی علیه السلام فرمایي